چې چاته د علم کرنټ لګېدلی دی هغه په خپلې باچاهۍ پرېښي دي. موږ د علماو حالاتو ته وګورو. الحمدلله زمونږ تعلق د علماء دیوبند سره دی. हम है सूरज हमारे साथ चलो हम जहां होंगे शब नहीं होगी. क علم दे क तबलीग दे क जिहाद दे क तरीक़त दे او को د مکمل قرآن و حدیث صحیح طریقې سره ترجمانی دا الحمدلله هغه صرف علماء دیوبند کوي. دارنګه که په دې ملک کې مقدمې ناجایز جوړیږي په چا باندې جوړیږي؟ په علماء دیوبند باندې جوړیږي. نو دا هغه قرآن و سنت د علم حقیقي وارثان الحمدلله دی وخت کې علماء دیوبند دي. علماء دیوبند یو فرقه نه ده عزتمندو. علماء دیوبند د قرآن و سنت د تعبیر او د تشریح نوم دی. 1601 کې چې کله د واسکو ډی ګاما په مشرۍ کې د بمبې په ساحل باندې د انګریزانو لومبنی وفد راغی او بیا د ایسټ انډیا کمپنی فریم جوړ کو او د تجارت په نوم باندې لکه نن سبا چې څنګه انجیوز والا د کارونو په نوم باندې دلته ګرځي. دا هم د مسلمان او خصوصا د پښتون مسلمان د غیرت خلاف خبره ده. یو سړی د ما خدای نه مني د ما رسول نه مني او د هغه پیسو ته زه لاس کوم. نو د 1601 نه 1701 پورې هغې پوره محنت وکړو. 1702 کې الله تبارک وتعالی شاه ولی الله رحمت الله علیه پیدا کړو. 1740 پورې هغې 4 گورنران خپل جوړ کړو. مقصد د هغې په دې ټوله ځمکه باندې قبضه کولو او بیا چې کومو خلکو قربانۍ ورکړي دي الحمدلله هغه همدقه اهل حقو چې د دې مقابله یې کړې ده. تامسن یو انګریز دی په خپله هسټرۍ کې لیکي وی په جنگ آزادۍ کې 14,000 علماء کرام دا شهیدان شوي دي او د دلی نه والا نن خلک وی علما څو کړل. په موجوده وخت کې وګوره په اسمبلی کې د هر چا مشران ناست دي. د حدود آرډیننس د ترمیم خبره چې راله د دغې ملنګانو علماو نه علاوه چا ووی چې دا خبره د قرآن او د حدیث خلاف ده؟ به هر حال هغه تامسن لیکي چې انګریز دی چې د دلی نه والا تر د پیښوره پورې داسې غټه اونه نه وه چې په هغې کې د عالم سر ځوړند نو. هغه تامسن لیکي په بلو تنورونو کې علما ورچولي شوي دي. هغه تامسن لیکي وی زه یو کیمپ ته ورغلم چې ورغلم او ومې کتل نو وی د سوځېدلې غوښې بوی و پکې د انسان. وی زه بار ووتم د کیمپ نه وی چې ما وکتل نو 40 علما ودرولي شوي علماء دیوبند او دا بوی چې نو دا د دې نه د مخکینو علماو د غوښو او ورته یې یا د خپل موقف نه وړی که د خپل موقف نه نه وړی نو دقسې حشر به ستاسو وي. هغه 40 علماو ته چې موږ ته شهادت قبول دی خو موږ ته د انګریز غلامي قبوله نه ده. ګنې نن ډېر خلک دي سر پلان کې چودھري پلان کې سردار پلان کې خان پلان کې چې د هغوی بړی سیو هغه خلکو ته جاګیرونه میلو شوي دي. اوس هم تاسو یقین وکړئ عزتمندو که یو عالم په دې اسمبلی کې ځان خرڅ کړي نو دونه مال ورته میلاویږي چې بقول قاضي حمیدالله صاحب چې د ټول اشنغر جایداد دله اخیستی شي. وی هغه 40 علما ټول اوس وځولی شو او نور 40 راوستلی شو هغه ودرولی شو. د شاه ولی الله رحمت الله علیه باره کې راځي وي حکومت وخت په اخر وخت کې په شاه ولی الله صاحب دا د ګوتو بندونه مات کړو. څونه د دین خدمت هغه کړی دی چې د ټولو علماو سند په هغه باندې جمع الله مبارک ته دي د موږ د غیر چاپیره ملکونو لیکن لاسونه په حکومت اخره کې مات کړي دي. او دا شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی د انګریز خلاف لومبنی فتور کړی د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او بیا دا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه شاگرد شاه محمد اسحاق صاحب او داغه شاگرد شاه عبدالغنی صاحب او داغه شاگرد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په دې بنیاد د دارالعلوم دیوبند هغه بنیاد کې خودو چې د علم او جهاد یو لوی مرکز هغه قایم شي. او ډیر علما داسې وو دا تامسن لیکي وی په باچایي مسجد لاهور کې به روزانه 80 علماو ته پانسي ورکول شو او د ډېرو علماو دپاره به پانسي ګاډې نه جوړېدی بس په سورلۍ به کینول او مرۍ کې به وله پړې واچو اونې پورې به یې ځوړند کړو سورلي به یې روانه کړه عالم به را ځوړند شو په دې حالت کې به دې ستا ووته. لیکن علما ختم نه شو
په دلی چاندني چوک کې په یو ورځ 4 علماء کرام دا شهیدان کړي شوي دي او دلی نه والا تر کلکتې پورې په هر ونه کې د یو عالم هغه سر ځوړندو دا د دې علماو برکت عزتمندو کو د علم په زده کړه باندې وګورو عزتمندو د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی مولانا عبدالقادر رایفوري رحمت الله علیه وی ما یو ځل دارالعلوم کې داخله واغشته وی داخله راته نه ملاوېده وی ناظم ته مې ووی چې خیر دی داخله راوي هغه وی چې دلته خو د مطبخ تنظیم نشته خو د کلي خلکو 2-3 طالبان په ځان منلي دي او هغوی د طالبانو انتظام کوي او هغه چې کم مطلوبه طالبان وو هغه پوره شوي دي وی ما ورته چې بس زما د روټۍ غم مه کوه خو خیر دی ما له داخله را وی چې ټیک ده وی دروازې به مې سبق وی د شپې به مې تکرار کو او د شپې به بیا بازار ته لاړم د فروټ او د سبزۍ دکان ته نو د خټکو دانګې د امونو دانګې د نور شیدونو پوستکي به پراتونه ابا ما راواغشتل ابا ما وینځل په هغې باندې به ما خپل وخت تېرو امام بخاری رحمت الله علیه باره کې راځي 20 کاله امام بخاری صاحب 24 غنټې کې صرف په 2 بادامو باندې ګزاره کړې دی عزتمندو امام شافعي رحمت الله علیه او ځل امام محمد رحمت الله تیر شوی دی یو ځل یو مرید د مخکې د صفت وکړو وی زموږ د حضرت ډېر لوی لوی مریدان دي دی پې خاموش پاتې شو الله جل جلاله ورته القا وکړه وی ته په دې ولې خاموش پاتې شوې هغه چې ستا تعریف وکړو ته پې خوشحاله شوې نو دا دې خو نه کړل خوب یې ولید چې لاړ شه پلانکې مدرسې ته هلته ماشومان طالبان به سبق وایي هغوی ته ووایه چې دعا درته وکړي چې دا لوی پیر چې د مجدد صاحب پیرو نه به کومه هستي وه او چې څنګه لاړ هغه طالبان او استاد یې ورته ودرېد ورته ویې کینې زه خپله راغلم چې تاسو ما ته دعا وکړئ بعضې وخت په یو علاقه الله د عذاب فیصله وکړي دقسې ماشومان بچي هغه یعنې ګرځي سبقونه وي الله د هغوی د وجې نه هغه عذاب لر کړي نو امام محمد رحمت الله علیه یو کلي کې درس ورکو د بل کلي خلک ورپسې رالل ورته وی ما سره دونه ټیم نشته خلکو ورته وی بس په سورلی به ته صرف راځي او واپس به ځي دا یو درد دی چې چاته نصیب شي عزتمندو یو عالم وی یو حدیث ما ته حاصلو خو بل عالم ته هغه حدیث حاصلو او رسول الله مبارک ته د هغه سند کم و زما سند وګدو نو څه کم 1000 میله ما د هغې دپاره سفر وکړو او هغه یو حدیث ما حاصل کو او زما فوري د هغه دی نه واپسي وکړو زه واپس رالم نو چې هغه دویم ځای کې کله درس شروع کړو نو په دقه ورځ ول امام شافعي رحمت الله علیه راغی امام شافعي صاحب زموږ د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی امام احمد صاحب زموږ د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی امام مالک صاحب زموږ د امام صاحب شاګرد دی او امام صاحب د تابعینو شاګرد دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 14 یا د 8 صحابه کرامو شاګرد دی د رسول الله مبارک او د امام صاحب په منځ کې بعد وخت صرف یو واسطه راځي یا دوه واسطې د امام د رسول الله مبارک په درمیان کې راځي نو امام شافعي صاحب ورته وایي ما ته درس شروع کې امام محمد صاحب ورته وایي ما سره خو بالکل ټیم نشته امام شافعي صاحب ورته وایي حضرت چې دلته هم د سره ټیم نشته او هلته هم د سره نشته نو ته چې کله په سورلی سور شي او ته خپل ځای ته ځې نو په دې روانه باندې به زه منډې وام او ما ته علم حاصل کړه د هغه خلکو په زړه کې د علم درد و د دې وجې نه الحمدلله خبرې ډېرې دي خو ټیم مختصر دی قاري صاحب بیان کوي زموږ ساحو د ټولو مشر دی د دې علاقې یو عظیمه هستي ده زما عزتمندو دا مولانا سید شاه صاحب دی او دا نور ملګري دي دې علاقه کې ډېر خدمت کوي عموما چې د دین هر خدمت شوی دی نو که علماو منډه والده نو ورسره دیندار خلکو الحمدلله والده او چې موږ تاسو د دین سره محبت ساتو عزتمندو نو د دې علماو په برکت به الله زموږ دین دنیا خشته کوي په دیوبند کې یو بزرګ تیر شوی دی منشي رحمت علی رحمت الله علیه دی به د نانوتوی نه روزانه دیوبند ته راته یو ځل را روان دی په لار کې یو مړی شوی دی چا ودرو وي صاحب دلته جنازه ده او هغه مړي وصیت کړو چې دی به مې جنازه کوي ډېره ښه د ایثار جنازه وشوه قبر تیار شو چې لاړ وی کتل خپل سرویس کارت ته په لحد کې پروت و واپس راغی یاره جوی دا قبر کولاو ما نه کارت پروت دی ضروري کارت دی وی ښه چې لحد یې څنګه کولو که نو د ګلونو نه ډکو لاړ د ورسونه تپوس کو یو بوډۍ ښه دی وایي د ما د خاوند ما سره 45 سالو شو خو یې قرآن شریف نه ورته خو یې روزانه به یو عمل کو چې قرآن به کولو کو پاره کرخه به کو ته راښکه چې اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے اور تو نے یہ بھی سچ کہا ہے زه به پیږم نه خو خدای چې دې کرخه کې سدي دا دم ټیک ویلی دی او دې کې چې سدي دم ټیک ویلی دی نو الله د هغې د وجې نه د هغه قبر د ګلونو نه ډک نو چې ټول قرآن څوک په دې خپله سینه کې رادن نه کي ته قرآن سره مینه وکړه دغه لوی قرآن چې غرونه اسمانونه او ځمکې د هغې د بوج نه عذر پیش کوي
لیکن ستا د سینه کې الله جل جلاله ولا ځای ورکوي.